روجه ډیره قیمتي میاشت ده، هسې رانه چېرته لاړه نه شي. او زه یې داسې په خوب کې تېره کړمه او دا مې چېرته د ژوند اخیری رمضاني، نو پرېږده چې دا ټولې شپې روڼ کړمه، که دا اخیری رمضاني او بل رمضان مې په لاس را نه شي چېرته. داسې خو هر سړی هر یو څیز ته مبارک وایي، خو مبارک هغې چې الله او د الله رسول ورته مبارک ووایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وی قد اظلکم شهر عظیم مبارک، پتاسو یو لویه میاشت را روانه ده او مبارک ډیره د برکت میاشت ده. ډیر سیزونه داسې دي چې هغه د رمضان المبارک سره تړلي دي، نن شته او بیا به نه وي. اول ځان پوه کړو مونځ دا عبادت دی، زکات عبادت دی، حج عبادت دی، روجه نیول هم عبادت دی. خو دې روجه کې او نورو عبادتونو کې فرق څه دی؟ دې کې څه فرق دی؟ په دې کې هغه فرق دا دی، سلم فرمایي کل عمل ابن آدم، هر عمل چې بنی آدم وکي یضاعف، هغه دوچن کیږي. الله اجر ورکوي خو دوچن اجر ورکوي. چاله 10 چنده، چاله 13 چنده، چاله 19، چاله 900. د 10 نه واله د 900 پورې عمل دوچن کیږي. چې کله سړی یو عمل نیک وکي نو الله دوچن اجر ورکوي، د 900 پورې الله دوچن کوي. نو هر عمل الله دوچن کوي، خو الا الصوم، مگر روجه چې ده فانه لی وانا اجزی به. د هر عمل اجر شته چې 900 ته بځي، خو د روجې اجر نشته. د روجې پته نه لګي چې دا د 100 پورې ده. هر عمل الله دوچن کوي او د 900 پورې ځي، خو روجه نو الله وی الا الصوم، روجه د دې عملونو نه بار ده. د هر عمل اجر شته، د فرشتو په ذریعه الله ورکوي، خو الا الصوم د روجې معین اجر نشته دی. نو څومره به د روجې اجر؟ الله وی الا الصوم فانه لی، دا روجه چې ده دا ما د پاره ده، وانا اجزی به، او د روجې بدله به زه درکوم تعالی. نو د هر عمل معینه بدله ده. مونږ وایو الله د روجې به څه بدلی؟ نو الله وی د روجې تپوس مه کوئ، فانه لی، دا تا ما د پاره نیولې ده، او وانا اجزی به، د دې اجر چې زما څومره خوښی زه به یې هغومره درکوم. الله وی نو روجه چې ده د دې اجر د الله سره دی، چې څومره د الله خوښی الله به ورکوي. لکه ګورئ د ملک وزیر اعظمي او هغه یو آبادی جوړی، دی په دې کې مزدوران په کار ولګي، مزدورانو له پیسې مقرر کی، ستا به دومره، ستا به دومره، ستا به دومره. خپلو کسانو ته وی دی له دا ورکوئ، پیسې معلومې دي. یو کس پکې راشي نو وزیر اعظم ورته وی ته دا کار کوه، هغه ورته وی زه به یې کومه، خو زما مزدوري به څومره؟ نو وزیر اعظم ورته وی د دې مزدوري مقرر ده، دا نوکران به ورله ورکوي، خو ته لګیا اوسه او ستا مزدوري به زه درکومه، ته لګیا اوسه. نو دا سړی څومره په شوق لګي، وی ماله به د دې مزدورۍ اجرت وزیر اعظم راکوي، زه د هغه نوکر یم. نو الله وی روجه ما د پاره ده، وانا اجزی به، د روجې بدله به زه درکوم. بس په اپله پسې مزه څومره به یي؟ الله وی بس ما ووی چې وانا اجزی به، بدله به یې زه درکومه. نو چې الله بدله ورکوي نو الله به د خپل شان مطابق ورکوي. نو الله وی دا ما ته پرېږدی، دا روجه خاص ما د پاره ده. ځکه ته چې اودس کوې اوبه راوالې او خولې ته یې وولې،
خوله کې په کنګال کې د اوبه واپس تویږي که د اوبه تا تیرې کړې چاته پته لګي په رنګ کې د تبدیلي راځي نه خولې ته یې اوبه ویشتي او واپس یې ولي الله وایي دا ما دپاره دا د ما نه یریږي ځکه د خولې اوبه واپس ولي او ګوټ ترې نه تیروي دا زما او د بنده په منځ کې یو پټ راز دی د دې نه بنده بل نه خبرېږي دا زما او د دې بنده یو پټ راز شروع دی نو وانا اجزي به د دې بدله بم زه درکوم الله وایي دا به زه د خپل شان مطابق درکوم روجه دا خاص د الله سره یو راز دی نم د راز شپې ورځې شروع دي مونږ دې وخت کې د الله سره په راز کې یو په راز دا یو پټ عمل دی ټوله ورځ سړی ګرځي وي د الله سره په یو راز کې لګیا یم بنده ترې نه خبرېږي دا خو اوس روجه ده نو د هر چا روجه خو دا چې د روجې میاشت نه او تا روجه نیولي او بازار کې ګرځي څوک په نه خبر یو به رب خبرې یو به ته خبرې ښه ځکه الله وایي روجه ما دپاره ده وانا اجزي به او د روجې بدله به زه درکوم دویمه ترجمه علما دا کوي چې د نورو عملونو بدله به الله د ملایکو په لاس ورکوي او د روجې بدله به رب العالمین په خپله ورکوي ښه نو چې الله یې په خپله اجر ورکوي چې دا به کم اجر الله به د خپل شان مطابق ورکوي روجه ډیره قیمتي میاشت ده هسې رانه چرته لاړه نشي شیخ الهند رحمت الله علیه نوم به تاسو اورېدلی دا د دارالعلوم دیوبند اولنی طالب و چې دارالعلوم دیوبند مدرسه کوله وشوله نو د انار د ونې د لاندې یو استاذ کېناست یو شاګرد کېنه بلډینګ نه و ښه تعلیم و تعمیر نه و ښه او علما وایي जिस मदरसे का तालीम तामीर पर मुक़द्दम हो वो मदरसा कामयाब होगा چې د کمی مدرسې تعلیم په تعمیر مقدم یا به کامیاب وي لکه دارالعلوم دیوبند تعمیر نو او تعلیم وو نو د هغې اولني شاګرد نه الله شیخ الهند رحمت الله علیه جوړ کو نو دا شیخ الهند رحمت الله علیه چې د رمضان المبارک میاشت راله نو قاری صاحب ته وی تراوی بکو تراوی دی ته وی ښه قاری صاحب ورته وی څنګه تراوی بکو وی ته حافظ یې که نه وی وی ماسخوتن به ادریږو د پیشمني پورې به تراوی کوو که نه چې څو سپارې دي وویل حضرت څو شپې وی ټول رمضان به دا معمول چلیږي ماسخوتن به ادریږو په پیشمني به بس کوو ښه مونږ 3 شپې وکړو نو بیا لنډیم نه کوو ما ختم کړی دی نو چې شیخ الهند رحمت الله علیه مسلسل یو څو شپې رون کړې که نه ماسخوتن به ودرېدو پېشمني نه به یې بس کړو ټوله شپه به شیخ الهند ولاړو قاري به تلاوت کو چې دا به کم منظر و چې شیخ الهند به پسې شاته ولاړو او قاري به تلاوت کو چې یو څو شپې رون کړلې نو د حضرت رنګ بدل شو وجود کې کمزوري رالاله وجود کمزوری شو نو د کور زنانه پوه شوې چې شیخ الهند ته وجود خرابېږي نو زنانه ورته وی حضرت یو څو شپې پکې لنډې لکه دا تره سپارې لږې کمې کمې ووایې چې لږه موقع د آرام میلو شي مسلسل د شوګیرو د وجې نه وجود خرابېږي شیخ الهند رحمت الله علیه ورته څه جواب ورکوي شیخ الهند د کور زنانه ورته وی نه ده معلومه که دا د شیخ الهند اخیری رمضاني چرته پته نه لګي خو دا زما اخیری روجۍ د ژوندو او زه یې داسې په خوب کې تیره کمه او دا مې چرته د ژوند اخیری رمضاني نو پرېږده چې دا ټولې شپې رون کمه که دا اخیری رمضاني او بل رمضان مې په لاس را نشي چرته